خلاصه به ویونه ان شاء الله. انفال سورت انفال ٹھیک شو دا اعراف نرستو دے ځکه اعراف کې جهاد باللسان نو بدی کې جهاد بالسيف والسنان دے. په جهاد کې ملاویږي کمال د دشمن نه ناغه په دوه قسمه ده. یو هغه مال دی چې هغه پست مقابلې نه ملاو شي چای ته غنیمت وي. یو هغه مال دی چې هغه بلا مقابلې ملاو شي هغه ته مالفه ویړیا وي خیراتی. بیا د دې دواړو اموالو مجموعینم چې کوم دی نو هغه انفال دی. او انفال د نفل نه دی. نفل وی ار اغسیز تا چې په مقصود باندې زائد وي. د مجاهد نیت جهاد چې کوم دی هغه اعلی کلمت الله ده. الله د دین بول بالا کول دي. الله نوم او دغه دین چتول دي او پاغي باندې کافر مشرک ختمول دي. خدا صرف پر رضای الله دی پاره. مال غنیمت چې کم دینو دا مقصود و مطلوب د غازی مجاهد نشي کېده. او کچر دا مقصود و مطلوب وینو الجهاد للمال وشي الجهاد لله ولرسوله ببیان نشي. لکه و یعقوب نافله ابراهیم علیہ السلام له غزوه پکارو اسحاق علیہ السلام خو الله پاک چونکی بشارت ورک کامل نو یعقوب نافله نو یعقوب ولا نفلی شو ای به منزله د عطیه شو. تو دارنګي اصل شی شهادت ته جنت ته او د دنیا د مال دولت چې کوم دی دا الله تعالی یو عطیه ده چې مجاهد له غازی له الله پاک ورکي. زموږ یو استاد او غیب دا فرض خو قرض دی او درجه بلندیږي په نفلونو باندې. لکه خو مونږه دا چې فرض کو نو مونږ چې مونږه بس عرش مو الله پوښو کنه لمنونی ولا خو فرض موږ خو کمال نه دی. فرض خو قرض دی. تعالی یو سړي قرضه ده او پتا باندې قرضه ده او قرضه ته ورکی نو څه کمال دی؟ کمال خدا دی چې لکه اسی چاله خیراتی روپے ورکی چپچا باندې چې مې اوس کې دې ته خیرات وی کنه. مواشی دلته واقع ذکر کړی دا برا چې صحابه کرام دغه کې د بدر په مقام کې شوبان چې کوم نغه مجاهدینو او شيوخ چې کوم نه په مورچو کې ناسو جنډې نیولې. کله چې فتح شو نو شوبان وی مهنت زمنګ دی انو غنیمت به موږ له ملاويږي. شيوخ وی زمنګ دعاګانې وی او زمنګ حفاظتو بصورت ته شکست وتا ظاهر مونږ څخه راتله دا جهاد زموږ په نگرانی کې شوی دی لہذا مونږ به ویشو. ٹھیک شو انصار وی مونږ مهاجرین وی مونږه الله فرمایل نه ته او نه بل الانفال لله والرسول. بس اوس قران اته ذکر کوي ويسالونك عن الانفال والانفال تقسیم د مال لله په اختیار الله دی ورسول د پیغمبر فتقوا الله الله ان یریږي اختلاف مکوئ واسلو ذات بینکم اصلاح ساته د احوالو د میز خپل حالاتو د میز تاسو. قال ابن عباس وی الانفال المغانم انفال په مانده غنیمت ته. بس وقال قتاده ريحكم الحرب ويذهب ريحكم او ری په ما د غلبې ده خو معنا الحرب جنگ اټیک ده کنه چې سره بوزدل شي نو جنگ کی ختم جنگ نشو کوله. یقال نافله اعطیه نافله په ما د عطیه ده دا نافله ويعقوب نافله ده او دا په مناسبت الانفال راغله ده. حالانکه دلته کې ويعقوب نافله په توبه کې نشته انفال کې نشته ده. ٹھیک ہے کنا جی خالی جی قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال حدثنا ابو هشام سعيد بن جبير قلت لابن
عباس سورة الأنفال قال نزلت في قلت لابن عباس سورة الانفال. بس دا جمله فقره سوالیه ده. وی ما ابن عباس توی سورة الانفال ما سبب نزولها، د سورة الانفال د نزول سبب بیان کا. یا مانا دا قلت لابن عباس این نزلت و متا نزلت الانفال، کل نازل شیو پا کم میدان؟ قال نزلت فی بدر، بس نازل شو دا سورت پا غزوه بدر کی. الشوکتو الحدو و تريدون ان ذات الشوکتی تکون لکم، ان غیر ذات الشوکت تکون، تاسو اراده وا چا بغیر د خاوند ازغینا په مقابل استازو کی شي. الشوکتو الحدو، حدثتوی د توری دهار ته وي، دار پیجنه کنا سوکا آتی زواله لکه د غنی سوکا. امراتنا اغا سره عیر دی تیشو کنا آ قافله د ابو سفیان وا آغیر ذات شوکا وا ایسا غزغینو مانا اصلی ورڅخه نه وي او تجارت پارتلو. ابو جال چې کوم لخر ځان سره راويسته او هغه ذات شوکا او مصلحو مردفینا یو بل پسیراتن کی مانا فوجن بعد فوج ارداستی فوجن بعد فوج ډلا پس ډلینا ردفنی و اردفنی مانا د دوارو یو دا واحدن مانا یو دا ردفنی د مجرد نه دی او اردفنی د ثلاثی باب افتعال نه دی. جی اے جا آبادی تیشو کنا ردفنی اے جا آبادی ما نرست راغلو او ردفنی زی رستو کرو ما رستو ناسو ما یا ردفنی مان باد راغے. ذوقو اس قرآن کی رضی کن ذوقو اسکے عذاب دے مانا کی باشرو وجربو مانا ذوقو مانا دا باشرو مقابلہ کے مقابل شید عذاب یعنی واخل عذاب وجربو اور تجربہ کے عذاب ولیس هذا من ذوق الفم دا د ذوقو د ذوق الفم نه دی دا مانا نه چې په خلی وسکا مانا د باشرو په بدن وسکا جربو ازمائش برداشت کا ازمائشتوں کا فیرکمہو جميعا نو کافران و مشرکان چکم مال خرچ کی نو فسینفقو دی خرچ کی بیا فیرکمہو جميعا نو جمع بکی اللہ مال دی ٹولو اے یجمعہو پماند جمع کولو سرا نو رکما یا رکومو دا رکوم نا پماند جمع کولو سرا شرد فرق فما تسخفنهم في الحرب فشرد بهم یعنی فرق جدا جدا کا تاکہ شیخ القرآن میں تس نس کا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا اِن جَنَحُوا اے طلب السلمہ کہ دوی مطالبہ کی السلمہ دا مصلحت تیشو کنا والسلمہ والسلام واحد سلم مصلحت توی والسلام امن توی واحد معنی یودا یا ماده یودا یسخنو یغلبو یسخنو فی الارض وینی توی کی پزمکا وینی تویل معنی دا چې مسلمان فوج پس پا کافر غالب شی. وقال مجاہدو مکان شپیلی معنی ادخال اصاب فی افواہم منڈل دگتو پخلو کی شپیلی ٹھیک شو گنا. وتصدیتن السفیر شپیلی اصل کی تصدیہ مانا لاس ٹپول دی دینبا آواز رہی سفیر نو لیثبتو کا اے لیحبسو کا چتا جیل کی بند کی ٹھیک شو کر مری سیوا. باب فی تفسیر قولی تعالی ان شر الدواب عند اللہ بے شک ناکاد جانورنا پنیز اللہ السمو کان دی چه حق ناوری البکم گنگیان دی چه حق تپوس نکی الذین لا یعقلون چه نپویگی. قالو فرمائل هم نفر من بنی عبد الدار دایو پارٹی وا د بنو عبد الدار نا
او دا سمن بکمنو نه حق اوریده نه حق منه او نه مطالبه کولا. وبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقا عن ابن ابي نجيح عن مجاهدنا. دا روایت ابن ابي نجيح دے او دې نوم دې عبد الله ها. دا ابي نجيح نوم دې عبد الله او د پلان نوم دې يسار او دې قبيله ثقفي وا او دې اوسیدون کې د مکیو. او دا ابي نجيح مجاهد ابن ابي نجيح چې کوم دی نو يحيى ابن سعيد القطان وی چې دا راوی د امام بخاري متکلم فی دی وکانه قدريا لیکلی دی چې د قدري المسلک معتزلی. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نبغي قالوا فرما هم نفر من بني عبد الدار. دا سم بکم چو دا یو ډلوا د بني عبد الدار قبیلینا. بسم الله. باب تفسير قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. اے مؤمنانو قبول کړئ پیغام د الله او د رسول اذا دعاكم کله چې تاسو لو بلی لما په طرف دا غسید یحییکم چې ژوند درکې تاسو لرا یحییکم چې ژوند دې کوي تاسو لرا چې قرآن دی هغه جهاد دی دین اسلام دی. والمو پوشن الله چې یحولو بین المرء وقلبه معنا یحولو حال کیږي اے پردا چی پمیند انسان او پمیند زړه د انسان وانو الیه تحشرون او تاسو به الله ته جمع کړئ شئ. معنا استجیبو عجیبو معنا دا شو چې مزید به معنا مجرد شو عجیبو قبولیت وکړي. یا سین ته چې کوم د استجیبو دا سین تا زائد شو نو معنا عجیبو شو. لما یحییکم امام بخاری وی چې د حیات نو مراد دی یصلحکم چې هغه شی چې ستا اصلاح کوي. اصلاح جهاد سره راځي او قران سره راځي دین سره راځي. او بي قال حدثني ساق قال اخبرنا رو قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن المعلى قال ذي كنت اصلي زولان ما زال لمسكو فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم تیر شو زما د خوانه پیغمبر علیہ السلام فدعاني ما توازك فلم آته ذرا نغلم حتى صليت جما مزك ثم اتيت بيار عالم حضرت سیر سخا فقال ما نبی پاک ما منا کان تاتیا چې اے مرګریا ٹھیک شو کنه اے ابي سعيد ابن المعلى کله چې تاسو ما خبر اوري دیوا نو ولنا نغلی علم يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. او دې کې محترمه روایت مختصر دی اصل کې داو ما منا کان تاتیا سیس منا کړی چراغ لوي نو قال قلت اصلي مقدر دی دیوی جی زما موز کې اشتغالو ما موز کو نبی علیہ السلام ورته قران دې نه دی ویل استجیب لله ولرسول ذاتکم. ثم قال بیا نبی علیہ السلام ماتوي لو علمنك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج. تی شو کنا زبطات خیمه یو لوی سورت قرآن عظیم مخی دا وطو زمان جماعتنا زبلا جماعتنا نیم تلی چتات یو لوی سورت خیمه فضابا قریب شو فضابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا خروجا اراده وکړه پیغمبر علیہ السلام چې د جماعتنا لاړ شي. فذكرت له ما نبی علیہ السلام ته یاد کړه خبره ما چې تاسو ما سره وعده فرمایلی و. ٹھیک شو کنا. وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب سمع حفصا سمع باسد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فدغ حديث وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. جی گورا ابو جال بدبخت بچے کنا او دی دا دعا غوښته اللهم ان كان هذا والحق من عندك اے الله کچره دا پیغام د محمد چې توحید او قران دی دا رښتینی وي ستاسو طرف نه
فامطر علينا حجارة من السماء اورو پنبانی گٹی د برنا داسي څنګه دی لوي او شکنا او اتنا بعذاب علیم یا عذاب علیم راوړه یعنی عقل ختم شو شیخ و ان کی عقل ماری گئی ہے فکار خدا کنا فرحانا اللہ من کانا هذا والحق من عندك فاهدنا الیہ اللہ کے دا محمد کی سوئی دا حق دی نمونت دی توفیق راکا ارے فامطر علینا حجارتا ہوتے نا دا معلوم شوا چې دوی د پیغمبر سره خبره بالکل رښتیا نه وی کنه لکه بعضی وخت خلک وي الکه ستا خبره کې رښتیا نه ما د خدای ملکی نه معنی دای کړي چې ته بالکل دروغ وای قال ابن عيينوي ما سم الله مثلا في القران الا عذابا و الله باران په اسم د مطر او قران کې نه ذکر کړي مگر په عنوان د عذاب ذکر کړي دي خدا د ابن عيينه لوی سړی دی سفیان دې خبره ته هم درو نشویلې حالانکه سورۃ النساء کې راځي لیس علیکم جناح ان تزعوا لیس علیکم جناح ان کنتم مرضى او علی سفر څنګه دی وای او سورۃ توبه سورۃ النساء کنا بس لیس علیکم جناح ان تزعوا اصلت ان کان بكم اذن مما طرنا نو کې تاسو باندې څه تکلیف د باران وی نو قران کې مطر باران رحمت طویل دي اور سفیان ما سم الله مثلا فی القران الا عذابا قران کې الله پاک چرته چې مطر ذکر کړ دي نو مراد ته عذاب دی حالانکه دا عذاب نه لري نمنګ وی چې کلیه نه ده او سفیان د کلیه رد کوي د اکثری رد نه کوي وتسميه العرب الغيث او مطر ته اهل عرب غیث وي مطر یعنی باران رحمت ته ينزل الغيث من بعد ما قنطوا كنا وتسمي العرب الغيث وهو قوله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قربان دتا نجي علماء چې دا احمد مطلق ذکر کړ دي چې مردان دي چې دا بت پر ذکری ته دي او کې دینه علاوه بل سره دي نو دوی وی چې دا احمد ابن نظر دی او احمد ابن نظر ابن عبد الوهاب جی قال حدثنا احمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن كرديد صاحب الزيادية سمع انس بن مالك قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب فنزلت آیت نازل شو وما كان الله ليعذبهم معنی دا شو د استادانو خبره بو سوال جواب وشي دی مطالبه د عذاب وکړه عذاب ول را نه لري وما كان سر دفع دخل دا چې د عذاب نه راتل د دی ویننو چې دوی د عذاب اس مستحق نو نه راتل د عذاب عدم استحقاق وجنوا بلکې نه راتل د عذاب لوجد مدافعی د اسباب د عذاب نو یو وجود د حضرت او بل استغفار د ایمانو جی وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون وما لهم ان لا يعذبهم الله هم يصدون عن المسجد الحرام الايات باب في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون وفيه قال حدثنا محمد بن نادر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا علي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادية سمع انس بن مالك قال ابو جهل اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لم ان لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايات باب في تفسير قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بس غرض د جهاد په دې آیت کې ذکر شو چې جهاد وکړي دوی سره تر دې چې پات نشي فتنه ويكون الدين كله لله بیگامی دازه کوت بیا مولانا عبدالسلام سے په خوب کو کاته ځکه چې دا یو لوی مسله و چې دا فتنه
دیو نور معنی کولی په قوت سره په شرک سره وغیرہ بیا لکه دې کې لوی اختلافات او کتابونه لیکل شو لوی کنه او د پېنه شیخ توجیهات او هغه مزم کوم الى اخره انو دا دې مې کوت نمایر دا اختلافات او دا سیاسي بیا مې خوب کو کړه یو ځکه ناسو یو عالم بلو چې والله عالم چې څوک نظم التلار ملاقات تا دا علمی بحث شروع زما خبرې او دغه خبرې او د بل عالم خبرې علمی بحث او ډېر په خوشاله کیفیت کې ناشته خوشاله شوم ما چې مړ سره په حالت وګوري نه ډېر ښه خو ډېر ناشنا کیفیت کې ناشته به عجیب او دا فتنتون باندې بیګامه لکه زین ته خبراله ما چې خدای خو کنه کته وسنګ چلی کته ډېر ګران زید کنه دی وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا ايوب عن بكر بن عمر عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابي عمر ان رجلا جاءه فقال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دا حدیث ګوره موږ مخکې ویل استاد خیال خارجي چې راغله خو دلته الفاظ بدل دي دا سړی راغی ان رجلا جاءه یو سړی راغی او دا سړی چې کوم دی په زمانه د فتنې د عبد الله ابن زبیر او دا سړی خارجي او نوم د دې لیکي علا ابن عرار یا نافع ابن الارزق یا بل سوکو دیراغی علا تسمعها او بل دا چې دا ابن عمر سیب جو کنه نه په د عبد الله ابن زبیر په دې جنگ کې د توقف کړو اس یو فریق سره مرګره شوی نو چا ورته چې ته jihad نه کوي او قران وی چې وان طائفه من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا فان بغت احدام فقاتلوا نو قران فقاتلوا وی ته چپ ناشته نو عبد الله ابن عمر وی چې ما چې کوم فقاتلوا باندې عمل کړي داسې بچیا تا نه وکړي او کله چې ضرورت ته قتال موږ قتال کړی دی او اوس چې کوم دینو دا قتال نه دی دا غو فتنه ده او دې لپاره ما تجرد اختیار کړی دی بیا نور ته پوښتنه یا ابا عبدالرحمن الا تسمع ما ذکر الله فی کتابی آیت ناوری هغه پیغام چې الله په قران کې را لګلې دی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا استدلال کې د سنا فهم بغت احدام الاخرى فقاتلوا التي تبغي نمانه قران فقاتلوا التي تبغي قتال وکي باغی ډلې سره او ته فما يمنعك الله تقاتل تو شیشه معنی د تعالی چې ته جنگ نه کوي الله چې فقاتلوا التي تبغي نو مالک الله تقاتل كما ذکر الله فی کتابی ٹھیک شو مولانا نو فقال ابن عمر سے فرمایل یا ابن اخی اے بچوریا تیشوا اغتروا بهذه الآیت یا اغتروا بهذه الآیت ولا اقاتل احب الی من اغتر ان اغتر بهذه الآیت التي يقول الله تعالی معنی تو کېدا یا ابن اخی اے بچوریا اغتروا بهذه الآیه دو کشم پتاویل د دې آیت باندې او زه په نشم دوکا شما دوکا اخرما په تعویل د دې آیت باندې او زه جنگ اونہ کما احبو الیا دا ما دې پارا ډیر غوړه دي ان اغتر بیاذ الایا چې دوکا شما په تعویل د آیت سورۃ النساء التي يقول الله تعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخرها مانس شوا چې دلته فقاتل التي تبغي او زه د دې په تعویل دوکا شما او قتال نکوم دا مال به تر دی چې من یقتل مؤمنا باندې دوکا شما او ترک قتال وکم ٹھیک شو کنه زکه د مسلمان نو وجلو کی حفاظت ته او د مسلمان په وجلو کی نقصان دی وفي روایت اعیر دی اغتر اقترار نه بس اعیر دی بر اعیر شته کنه نو معنا بکې یا ابن اخي ایروار
اعیر بهذه الایت عیب وکړی په ما باندې په تعویل دې آیت اعیر عار را کړی شي ماته په دې آیت سره چې عدم قتال دی داراله غردی ته دې خبرنا اعیر چې عار را کړی شي ماته په وجل د مسلمان. اوس مسله حل شو ان شاء الله. قال رجل دې شریف ان الله یقول وقاتلوا تعالی تكون فتنه الله کوئی جنگو کوي. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا jihad موږ د حضرت سے په زمانہ کې کړو کله اسکان اسلام قلیلا اسلام لګو فکان رجل یفتن فی دینه او به یو سره یفتنو چې باغی باندې با امتحان کې دی شو په بار د دین نو یفتنو د فتنه نا امرات نزمایش اما یقتلوه و اما یوثقوه یا خبه اوجه او یا به اتر په زنجیرانو چې چا به اسلام قبول کړ حتا کسل اسلام ترغیب اسلام خزیات شو نو فلم تکن فتنه بیا فتنه پاتې نشوا له زور د کافر پاتې نشو دي چې بلا معنی نه جوړی کنه فلم تکن فتنه پاتې نشو شرک زور د کافر پاتې نشو دا غو تایید کو انا بس پدیجه کې می زین کا حضرت مخ شو چې مخ شو ان بیا ملاقات مو شو فلما را انه لا يوافقه هر کچ دې سړي دا خیالو ک انه دا عمر لا يوافق د خارجي موافقت نکي په خروج د فتنه کې فيما يريد چغه اراده د قتال وا فقال دی فما قولك في علي وعثمان دارات وا علي عثمان په بار کې دوسوي قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان ندوي نازما په بار دی علي او عثمان مگر دا اما عثمان فکان الله قد فانه هر کی عثمان دے نو الله معاف کرے دے آپ اما فرار یوم احد کنا مخم ویل کنا فکرهتم ان تعفو عنه بد غنی تاسو چې درگذرو کید عثمان نا او الله معاف کرے دے او تاسو بیا هم دغه فرار بیا ذکر کوي واما علی هر چالی سے دے ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبر اسلام د ترزوی دی واخاتنوه او د پیغمبر اسلام زوم دی واشار بيدیه اور اشاره وکړه په خپل لاس وهذه ابنته اوس موږ مخکې ویل چې هذه بیته دا مقام کور د علی دی چې د نبی علی اسلام کورونو سره جوخ دی خدلته وی هاذا بنته نو معنا بکو هاذا بیتو بنته تاویل بسنګ کو هاذا بیتو بنته دا کو د حضرت تلور دی یا معنا هاذا بنته دا ولور د پیغمبر علی السلام چې دې په کوم لور د حضرت زوم نو هغه چې دې زوم شو بیا د حضرت لور بل خو طرف ته او بنته ابنته او بنته لیکن دی وی چې او بیته پکار دی او تاسو دی عاشی لیکلی دی چې والثواب بیته دی او دا مخکې موږ ذکر کړی دی خدا بنته یا ابنته چې کوم دی نو دا دراوینه تصحیف شوی دی آیا وی چې هاذا بنته بیت بنته و او بیته جی حيث ترون جتا سوینه جی قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان انه حدثه قال حدثني سعيد بن جبير خرج علينا راي من باندې او الینا منتا ابن عمر سے فقال رجل او یو سړی دا مذکور قصه چدا د گذشتہ حدیث کې تیرشی حدیث کې قصه رااله کیف ترى فی قتال فتن صدر استاپ جنگ دی فتنه کې قال وی حال تدریم الفتنه تو خبر چې فتنه څه ته وي کان محمد صلی الله علیه وسلم یقاتل المشرکین و محمد علیہ السلام مشرکین سره جنگ کو وکانه دخول علیهم فتنه او دخول پی سو وکانه دخول علیهم فتنه وليس كقتالكم على الملك و محمد علیہ السلام یقاتل المشرکین وکانه دخول علیهم فتنه او دخول په مشرکین باندې لو امتحان
یا لوی فتنه وا وليس كقتالكم على الملك معنا بکه وليس قتاله مقدر کا وليس قتاله مع المشركين كقتالكم على الملك نو جنگ د پیغمبر مشرکانو سره په شان د جنگ تاسو په بادشاہي باندې اوسنه دا جنگ خو په ملک دی په بادشاہي دی په اقتدار دی په خلافت دی او د پیغمبر جنگ چې هغه د مشرک خلاف وو جی نګوره دا د سورته انفال آخري آیتونه دي او په دې آیت کې حکم دی اے پیغمبر علی السلام ترغیب ورکا برانګښته ک مؤمنان په جنگ کې یې تاسو شل صبر کوون کی همتناک غلبه و عمومه په 200 مشرکانو باندې وَيَكُمْ مِنْكُمْ 100 او کې تاسو کې وی 100 صبرناک همتناک یغلبو الفن په 1000 نو ایک بمقابل سوشو لس من الذين كفروا یعنی الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون تو تاسو به کافرانو باندې غالب شه زکه دا کافر بوزدلا او بیوقوف ناسمج قوم دی چې توحید پرې خره او دا چونکه ترغیب دی او قاعده دار چې ترغیب کې نسخ ناراضي جی فكتب عليهم نو دا خبره فرش په صحابه الله يفر واحد من 10 جنب تختیو د لس مشرکانو نه معنا دا شو چې مقابله واجب شو د یو مسلمان لس دلګانو سره ٹھیک شو فقال سفيان غير مره یعنی سفيان ډیر کرته الله يفر 20 من 200 دا قول سفيان شو چې نبه تختی شل کسان د 2 کسانو 200 کسانو نه معلومه شو چې ایک به مقابله 10 مقابله څه شو فرض شو جی ثم نزلت الان خفف الله عنكم دا نازل شو ورپسې آیت چې اوس الله په تاسو تخفیف وکړ فكتب والله دا خبره فرض کړه الله يفر 100 من 200 یو سل کسان بنه تختید 200 کسانو نا لازم شو مقابله ایک با 2 وزاد سفیان مره او سفیان دا قولم ذکر کړي چې نزلت حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون قال سفیان وقال ابن شبرما اوی ابن شبرما سے دا ابن شبرما نم عبداللہ دے او دا تابعیو علوی قاضیو دا کوفی 144 کے مات تا وَأُرَا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُرَا اوزو وینما یقینکم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر امر د معروف او نهی د منکر مثل هذا د دې په حکم دی سمان شوا لکه جنگ کی مقابله یو پلس دا تختیدن کے مجرم دے او تخفیف راغی په جنگ کی مقابله یک بدو دا تختیدن کے لوی مجرم دے دغه سے امر بالمعروف چې ایک بدووی او ته نکے رد منکر نکے تو ته بدترین مجرم ہے مسئلہ حل شو کی حل نشو حل شو زين تورث د خبره شیخ القران هغه قول ما بیګا دي چې شیخ القران زين تراغي شیخ القران هغه سلمه قاعده چې ده کنه ومن يولهم يوم يذن دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع شیخ القران وی رحمه الله کې په jihad کې سړی کافر تشا کې او تختی د مستحق د الله د غضب دی نو په بیان د توحید او سنت چې د مشرک ته شاکی او کتمان حق کی نو د به مستحق د الله د غضب ني ایبه درس کوي دای تایید قال ابن شبرمه
وور الامر بالمعروف والنهي عن المنکر مثل هذا سمانه چې یو ځای کې دو دلګان منکرین حق دي او ته یو کسه نو کله ورته نه پرېږدي بیان باندې پرېږدي تب خپل بیان جاری ساتي ها کې 3-4 یې بیا ته سکوت کړي امید ده چې ان شاء الله مجرم بني چلو جی قربان قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني الزبير بن حريت عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلب 200 شق ذلك دا خبره ګران شو مسلمانانو باندې هینه فرض علیهم کله چې پای باندې دا خبره فرض شو چې الله فی روایت من اسرا نو فجاءت تخفیف نوراغه تخفیف ګورا مولانا صاحبہ الله دې تا ما سره بخي تاسو ټول دې الله ما سره بخي مخ کی روایت کې راغی چې نسخ راغی کنه مخ کی روایت کې سو نسخ راغی او دا رسنه آیت هغه د پاره ناسخ شو زمنګ د استادانو تحقیق چې دا نسخ نه لري ځکه چې نسخ په اخباراتو کې ناراضي دا خو ترغیب دی نو معلومه شو امام بخاری دا رستنی روایت دی لپاره راوړه ابن عباس هم د نسخ قائل نه دی بلکې د تخفیف قائل دی ځکه وی الله یفر وان من اسرا چې یو بدله سنت تختین فجاء التخفیف هغه حکم په خپل زیده حکم په خپل زیده اوسم کې یو سره په مقابله 10 میدان ته اوزی نو مجرم نه دی د شهید شو نو خودکش نه دی ٹھیک شو کنه ځان مړ نه ک نو معلومه شو چې په منسوخ باندې اوس عمل جایز دی نو په منسوخ عمل جایز نی لہذا نسخ منسوخ نه دی بلکې التخفیف راغی یعنی جرم نه دی کہ تد اللہ سنو تقدین مجرم نے گناہگار نے فقالوا فرما الان خفف الله عنكم الله تخفيف راويستا وعلمن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابر يغلب 200 فلما خفف الله من العده هر کچ الله تخفیف توجه کا هر کچ الله تخفیف راويستا د دوینا من العده دشمارینا دشماری پوښ کنا د لسونه دو کړل تخفیف لسونه دوشل نو نقص من الصبر نو کم شو ثواب د ثابت قدمینا بقدر ما خفف عنهم یا خفف عنهم نو کم شو ثواب د ثابت قدمی په مقدار د تخفیف د دوینا معنی دا شو چې یو په لس ثابت قدمو نو اجر زیاتو او چې یو په لسو په مقابل ثابت قدمی نشو نو همت کمزور شو نو د صبر ثوابم کم شو ورنه ٹھیک شو کنه انور ته خبرې پکشته تفاسیر وکي چې دا مراد هغه لس کس یو بلس اوسم شته خو معنی چې خ جلید وي او خ ټریننګ شوده وي او خ مضبوط وي یو د لسونه باندې تختی او چې ما غوندي خو پړې کې نو کې بیا یو نه دو نه تختی ګناګار دی جی ما کې دا